نو یو ورځ دا صحابي ناست د رسول الله په دربار کې د دې واده اولنۍ شپه ده د رسول الله په بارګاه کې ماخوستن لمونځ یې وکړو. رسول الله مبارک چهره مبارک یې داسې راوګرځوله، وعظ یې شروع کړو، بیان یې شروع کړو صحابه کرامو ته. چې کله شپه ډېره تېره سوله، نیمه شپه سوه، رسول الله مبارک په دې ځوان باندې غږ وکړو، اواز دې ورته وکړو ځوانه د تا واده نه و؟ د واده اوله شپه دې نه ده او قربان دې سم. نو دلته ولې ناست یې؟ ځه ولاړ سه، مېلمانه به دې په انتظار کې کور ته ځان ورسوه. ده ورته ویل قربان دې سم کور خو به ولاړ سم، واده ډېره د خوشحالي موقع ده، خو یا رسول الله چې کومه خوشحالي ماته د تا په دیدار سره خدای راکوي هغه په کور او په مېلمنو کې نشته. رسول الله مبارک څه ورته ویل؟ زه تا ته اجازت درکوم ولاړ سه، ځان ورسوه خپل کور ته. دا ځوان ولاړو کور ته. چې کله کور ته ورسېدو مېلمانه دي بالاخره خپل کمرې ته کوټې ته خپلې بیبي ته ورغوئ. چې کله دا ځوان ورې ولاړوئ لږ وخت وځي اعلان وسوئ. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل اعلان وکړه ځوانان دې راسي. چې کله د ده در غوږو دا آواز ورسېدو راغوئ دروازې خواته توره زړیږي راواخېستله وځي د رسول الله په طرف. بیبي یې ورته وویل خیر ده د ما د سر تاجه چېرته روانې؟ د رسول الله مبارک له طرفه اعلان وسوی د ما په غوږو کې راورسېدوی ډېره د شرم خبره ده چې زه په کور کې له خپلې بیبي سره پروت یم او د دوه جانو سردار جنګیږي له کافرانو، زه هم روان یم. دې ورته ویل رسول الله مبارک اجازه م درکړې ده، د واده اوله شپه ده، نو مخته خو دا بجلي وه کیسې نه ولې، سم ملاقات او دیدار دې م نه ده کړی او ته روان یې. رسول الله اجازه درکړې، ګوره بېرته راسې او که راسې را شهید کېدای هم سې، تورې به یې جګړه به یې. ده ورته ویلی که مې چیرې خدای نصیب کړی و بېرته به راسم، که مې په نصیب کې نه وه دا ځواني، نو دغه ځواني او دا خوشحالي د خپل نبي په قدمو قربانوم، زه م روان یم. چې کله دا ځوان ولاړو توره یې ورواخېستله، رسول الله مبارک خو منې کړی مول یې وهلی ده، میدان ته را داخله سوی. چې کله را داخله سو صحابه کرام یې چې د دوه جانو سردار د خپلې خیمې په وره کې ودرېدوی، په کومه خوا چې به دا ځوان روان و رسول الله ده پسې شاته شاته داسې کتل، چې کومه خوا به د ده توره چلېدله رسول الله به ده پسې کتل. بالاخره دا ځوان شهید سوی، میدان کې د دوړې یو ګرځ قرار سوی، صحابه کرام شهیدان دې راخیستل کېږي. رسول الله مبارک ولې صحابه کرامو حضرت حنظله نه وینم؟ دوی ورته ویل قربان دې سم دغه خو واده و کور د مېلمنو سره بیبي سره ده نه ده راغلی. رسول الله مبارک ورته ویلې دا نشي کېدای چې زه محمد رسول الله په میدان کې یم سره له تورې او د ما یار په کور کې له بیبي سره یې، زړه مې نه مني، ویې ګورې چیرې به شهید پروت دي. صحابه کرام یې په تلاش کې سې راووتلو، روان یو تلاش کوي حضرت حنظله غواړو، تلاش تلاش تلاش، بالاخره سې ورته وم کتل په ده باندې وینې کتار دی شهید پروت ده. رسول الله مبارک ته رالو راواخېستو قربان د تاسې خبره خو رښتیا وختله حضرت حنظله شهید سوی ده او حیران په دې باندې یو چې د ده له وجوده جي تازه تازه اوبه څاڅي. رسول کائنات ورته وویل چې اعلان یې واورېدو ده له ډېرې تلې وارې چې دا غسل هیر سوی. نو د ما دا غیرتي صحابي چې کوم وایي د ده غیرت ته سي د ما رب وکتل، ملایکې له اسمانو ورته راولېږلې، ته ورته ویلې ورسئ غسل یې هیر سوی د تاسې په خپلو لاسو باندې غسل ورکړئ. د ده جنازه چې کله راله رسول الله مبارک په خپله ورکړه جنازه، چې قبر ته داخله و د دوه جانو سردار په خپلو لاسو باندې ور داخله کوي. نو یو شاعر ده د حضرت حنظله دا کمال او دا جرأت او دا بهادري او دا قرباني په داسې انداز کې بیان کړې. درومي حنظله پته کېږي نه غزا کوي، څومره بختور دی چې رسول یې جنازه کوي. درومي حنظله میدان جنگ په خوب کې ګوري، درومي حنظله درومي حنظله کافران په دین حمله کوي، ګرم د میدان په خپل جنگ رسول الله کوي. درومي حنظله